السلام علیکم. په چارساده کې عزتمنو بیا هغه یو ځل غټ ظلم شوی دی چې دوه افغانیان چا بېدردۍ سره قتل کړي چې کور ته ورغلي دي نامعلومه کس او ډزې پرې کړي دي او وژلي دي. تر اوسه پورې د دغه کسانو لا چې دغه کسان اخر څوک چې په دوی باندې ډزې کړل او دا غریبانان یې ایښتي دي. راځئ مینهواله ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نه سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په چارساده تانا خانمهی د علاقې ارټ کورونو کې د غیرت په نوم باندې دوه کسان چا بېدردۍ سره قتل کړي چې یوه ښځه ده او یو سړی دی. په چارساده کې نامعلومو کسانو کور ته وردننه شوي دي او فایرنګ یې پرې کړی دی چې دغه چارساده په دغه فایرنګ په دوران کې سیدالله والد طاووس خان او د افغانستان اوسیدونکی دی او د ارټ کورونو او نایاب ښځه چې ده نو د جانزیب ښځه ده چې د پلار نوم یې ککی خان دی. خاننامې سره ده په حق باندې رسېدلي دي په دغه دوران کې چې دغه بیا دغه ټیم کې دا د دغه لاشونه د چارسدې ډي ایچ کیو هسپتال ته منتقل شوي دي. مینوال زموږ د دې ویډیو مقصد عمده دی چې دا یعنې مسافر دوی سره ظلم او زیاتی شوی دی. دې ملک ته د غیرت نوم ورکړل شوی دی. عزتمنو ولې ورسته او داسې ظلمونه کېږي مینوالو د داسې ظلمونو د مخنیوي وشي او زموږ د عزتمنو ته نن ورځ خبر د دې پورې د نویو معلوماتو لپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټالۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.